Assalamu alaikum guys, this is Wasim Akram from the World Best English Club. Today we have very interesting chapter. The chapter is tenses. Okay, په پښتو کې موږ سره دا کلاس چې کوم دی موږ په پښتو کې اخلو دلته چې کوم دی موږ سره present simple tense دی یعنی present indefinite tense دی صحیح ده په tense کې چې کوم دی ټولو نه اول ضروري دی چې په دې کې موږ ځان ته structure برابر کو structure دې دا برابر کو چې structure موږ ته پته ولګي د sentence structure پته ولګي نو موږ به sentence easily چې کوم دی ویل شو easily چې کوم دی جوړول شو په دې وجه ډېر خلک سنټنس استعمالوي خو په دې نه پوهېږي چې ما آبجیکټ کوم دی کې استعمال کو ما مین ورب کوم دی کې استعمال کو ما آبجیکټ کوم دی کې استعمال کو په دې باندې نه پوهېږي بیا سنټنس چې کوم دی بالکل چې کوم وي غلط وي نو راځئ موږ سره چې کوم دی پلنې چې کوم دی پازیټیو سټرکچر دی پازیټیو سټرکچر چې کوم دی موږ سره په دې کې دی دا پازیټیو سټرکچر دی صحیح ده ښه نو موږ سره چې کوم دی په پازیټیو سټرکچر کې چې کوم دی پلنې چې کوم دی موږ سره سبجیکټ دی دویم چې کوم دی موږ سره مین ورب دی پلس لاست چې کوم دی موږ سره آبجیکټ دی صحیح ده په دې کې چې کوم دی نوٹ د هیلپینګ ورب اکزلری ورب ډو ناٹ ډز ناٹ دې کې دا نه راځي ځکه دا پازیټیو سټرکچر دی سبجیکټ پلس مین ورب پلس آبجیکټ صحیح ده څنګه چې تاسو دلته ښکاري سبجیکټ چې کوم دی موږ سره آی دی وی دی یو دی 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 بیا چې پلس فرست فارم اف ورب دی بیا پلس مین ساري پلس بیا چې کوم دی آبجیکټ دی دا چې موږ سره دی دینا پس موږ سره نور سبجیکټیو پروناونز دي هی شي اټ علي صحیح ده موږ سره هی دی شیډ دی اټ دی علي دی صحیح ده دې سره چې کوم دی موږ فرست فارم اف مین ورب یوز کړی دی فرست فارم اف مین ورب دې سره مې شوی دی خو دې سره چې کوم دی صرف یو ایډیشن موږ کړی دی یو ایډیشن شوی دی هغې ته چې موږ وایو ایس یا ای ایس دا د فرست فارم اف مین ورب سره موږ اټ کوو ایس یا ای ایس چې کله موږ دا دې سره اټ کوو نو دا سنټینس کمپلیټ شي دا د دې ټینس رولز چې دې سره به موږ ایس یا ای ایس اټ کوو دې نه بغیر دا سنټینس انکمپلیټ وي رانګ وي او بیا لاست کې چې کوم دی آبجیکټ دی صحیح ده دلته کې موږ سره یو څو ایگزامپلز دي ایگزامپل چې کوم دی بالکل ایزي دي ستاسو د پوهې دپاره دي اوکې پلنې ایگزامپل چې کوم دی دا دی آی ګو ټو کالج صحیح ده پلنې ایگزامپل دی آی ګو ټو کالج آی چې کوم دی دلته کې سبجیکټیو دی ګو چې کوم دی دلته کې مین ورب دی او آبجیکټ چې کوم دی دلته کې کالج دی ټو چې کوم دی پریپوزیشن دی دا د پریپوزیشن کلاس نه دی هغې کې بیا بعد کې خبرې کوو صحیح ده دویم ایگزامپل دی وی پلی کرکټ مونږ کرکټ کوو مطلب وی چې کوم دی سبجیکټیو دی وی چې کوم دی سبجیکټ دی پلی چې کوم دی مین ورب دی فرست فارم اف مین ورب دی صحیح ده ځکه چې د ورب درې فارمونه دي یو فرست دی یو سیکنډ دی یو تھرډ دی دلته چې کوم دی مونږه فرست فارم اف مین ورب یوز کړی دی صحیح ده او لاست کې چې کوم دی کرکټ یعنی آبجیکټ دی اوکې د نیکسٹ example is they play cricket right they play cricket مطلب هغوی کرکټ کوي صحیح ده پلورل دی پلی دی سبجیکټیو مطلب سبجیکټیو راځي پروناون دی او مین ورب کرکټ پلی دی او کرکټ آبجیکټ صحیح ده موږ سره څه داسې ایگزامپلز دي چې په هغې کې موږ ایډیشن کړی د ایس د ای ایس ایگزامپل کې موږ ایس او ای ایس اضافه کړې ده هغه د دې وجې دا د ټینس رولز دي په دې کې به ته د ایس ای ایس لګوي او د کم کم پروناون سره به لګوي د کم کم سبجیکټ سره به لګوي په دې کې موږ ظاهر کړي دي پلنې چې کوم دی موږ سره هی دی صحیح ده ځکه چې هی ګوز ټو کالج هلته کې ما لیکلی چې آی ګو ټو کالج دلته کې ما لیکلی دی هی ګوز ټو کالج مطلب آی چې کوم هی چې کوم دی سبجیکټ پروناون دی صحیح ده دا چې کوم هغه پروناون چې دې سره ایس یا ای ایس اضافه کېږي د مین ورب اف فرست فارم سره صحیح ده هی ګوز مطلب دلته کې ای ایس راغی ما تاسو ته ویلو چې دلته کې به ایس یا ای ایس اضافه کېږي خو دلته کې ما اونلی ای ایس اضافه وکړو تاسو به دلته کې کنفیوز شئ چې په کوم ځای کې ایس کېږي او کوم ځای کې ای ایس کېږي صحیح ده زه تاسو ته مخکې اوس دې ته راځو چې کوم ځای کې به موږ ایس استعمالو کوم ځای کې به موږ ای ایس استعمالو بیا چې کوم دی موږ سره هی ګوز ټو کالج چې کوم دی آبجیکټ دی سیم ده بالکل په دې برنوس ایگزامپلز کې او په دې کې ایگزامپلز کې څه فرق نشته صرف یو فرق دی چې په دې کې موږ ای ایس ایس اضافه کوو هغه هم د دې پروناون سره هی شي اټ یا سنګولر نیم سره دویم ایگزامپل دی هی شي واشز د کلاتس هغه کپړې وینځي هغه جنۍ کپړې وینځي موږ واش مین ورب دی دې سره موږ ای ایس اضافه کړې ده صحیح ده شي واشز د کلاتس دویم چې کوم دی موږ سره دی هی پلیز کرکټ هی چې کوم دی سبجیکټیو دی پلی چې کوم دی مین ورب دی کرکټ چې کوم دی آبجیکټ دی دلته کې که تاسو سوچ وکړئ دلته کې موږ ای ایس اونلی ایس لګولی دی او دلته چې کوم دی موږ ګوز سره چې کوم دی ای ایس لګولی دی واشز سره چې کوم دی موږ ای ایس لګولی دی او دلته کې اونلی
پلیس سره اس لګېدلی دی. د دې غټه وجه دا ده چې په کم ورب فرست فارم اف ورب کې په آخره کې دا اگزامپل دا لیټرز راشي اس ایچ سی ایچ ډبل اس ایکس دا چې د مین ورب په فرست فارم کې په آخره کې راشي نو ته به څه کوې بیا به ته په سنټینس کې ای ایس اضافه کوې هغه په کم سټرکچر کې په کم سنټینس کې په پریزنټ انډیپینډنټ ټینس کې یا په پریزنټ سمپل ټینس کې یو خبره. دویم خبره ده ته به پیلنی سبجیکټیو پروناون ګوري. سبجیکټیو به ګوري چې په سبجیکټیو کې ما ته کم دی کې ای ایس ایس ما ته ویلې شوي دي کم دی کې زه دا ولګوم کم دی کې زه دا ونه لګوم. هسې نه چې ته آی وي یو دې سره ولګې یا پلورل نیم سره ولګې علي ان بلال د پلورل نیم دی چې د دوی سره دا ایس ای ایس ولګې ستا سنټینس ګرامیټیکلی بلکې مکمل طور سره غلطي. دویمه خبره ده سبجیکټیو پروناون ته وپېژندل چې یو هی دی یو شي دی یو اډ دی یو سنګولر نیم دی بس دا څلور ذهن کې کېنوه چې په دې کې به ایس او ای ایس اضافه کېږي. نو ای ایس چې کوم سره کېږي د مین ورب په آخره کې دا دوه لیټر چې راشي اس ایس سی ایچ اس ایچ ډبل اس اونلی ایکس چې دا راشي نو ته به د ای ایس اضافه کوې په کم ټینس کې په پریزنټ سمپل ټینس کې په کم سټرکچر کې په پازیټیو سټرکچر کې. صحیح ده. دویمه خبره دلته کې وګوره موږ سره اگزامپل دی. پلانې اگزامپل چې کوم دی موږ سره واش دی. دویم چې کوم دی موږ سره میکس دی. بیا چې کوم دی واش دی. بیا چې کوم دی میس دی. دا اگزامپل کې ګوره موږ دلته کې پلس ای ایس پلس ای ایس پلس ای ایس موږ اډ کړي دي. د دې مطلب دا دی چې دې سره به د ای ایس لګئ. پلانې اگزامپل دا دی هی ایټس ا مینګو. هی ایټس ا مینګو مطلب دا چې هغه ام خوري. ایټس ا مینګو هغه اس نه دی چې دا جمع کول ولا اس چې اونلی اس دی لګولې دا جمع کول ولا اس نه دی. صحیح ده. دا ورب سره لګېدلی دی مطلب دا چې هغه ام خوري مطلب ګرامیټیکلی د دې ټینس چې کوم رول دي دا چې ته بالکل فالو کړې نو دلته کې به تعالی اس راشي ای اس به راشي. او چې کله ای اس لګې واش میکس واچ میسز دا ټول چې راشي نو ته به ای اس اضافه کوې مین ورب سره سنټینس کې. اوکې یو خبره اوس راځو د دې سنټینس نیگیټیو سټرکچر ته. صحیح ده. نیگیټیو سټرکچر چې کوم دی بالکل سیم دی. صحیح ده. سټرکچر کې یو اضافه شوې ده. پلانې چې کوم دی موږ سره سبجیکټیو دی. دویم چې کوم دی موږ سره اگزلری یا هیلپینګ ورب دی. صحیح ده. او دریم چې کوم دی موږ سره مین ورب دی فرست فارم اف مین ورب. لاست ون آبجیکټ. صحیح ده. دې کې آبجیکټ دی نه بغیر چې کا سنټینس لږه موږ د شوي آبجیکټ نه بیا تاسو ورته کمپلیمنټ ویلی شئ. صحیح ده. ښه دا به موږ استعمالوو. اگزامپل چې کوم دی هغه اگزامپل دی پلانې چې کوم دی پلانې سبجیکټیو دی آی وی یو دی د سره بیا فرست اگزلری پلس اگزلری ورب چې کوم دی بیا چې کوم دی مین ورب دی بیا چې کوم دی آبجیکټ دی. ٹھیک ده که نه. ګوره پلانې چې کوم دی آی وی یو دی پلس چې کوم دی اگزلری ورب دی بیا چې کوم دی مین ورب دی او لاست کې چې کوم دی آبجیکټ دی. صحیح ده. دا هغه سنټینس چې په دې کې موږ ته ډو ناٹ ډز ناٹ راشي. ډو ناٹ ډز ناٹ مطلب دا چې په دې کې هیلپینګ ورب راشي. نه هی ولا جملې چې زه سکول ته نه ځم زه روټۍ نه خورم زه کار نه کوم زه دا نه کوم نه هی ولا پکې راغلي نو په دې کې به ته ډز ناٹ ډو ناٹ از ټیک. اوکې بیا چې کوم دی موږ سره هغه اگزلری هغه پروناون هغه سبجیکټیو چې په کم کې موږ سره ای ایس اضافه کېدله یا د ایس اضافه کېدله نو هغه دا دي پلانې هی شي اټ اینڈ سنگل نیم. سنگل نیم دا چې راشي او هلته کې پلورل نیم راشي نو تاسو به دې ته سوچ کوئ سنگل نیم سره ای ایس لګي پلورل سره نه لګي. صحیح ده. او په دې کې مین ورب اگزلری دی. اگزلری نه پس چې کوم دی مین ورب فارم دی او هغه نه پس چې کوم دی آبجیکټ دی. بل نمبر 1 دا دی چې آی ډونټ گو ټو کالج. صحیح ده. آی ډونټ گو ټو کالج د دې مطلب دا دی چې کالج ته نه ځم. آی سبجیکټ دی. ډو ناٹ یا ډونټ دا اگزلری ورب دی. صحیح ده. یا هیلپینګ ورب دی. اوکې گو چې کوم دی مین ورب دی او بیا چې کالج چې کوم دی دا آبجیکټ مطلب آبجیکٹ دی. صحیح ده. اوکې دې نه پس دویم اگزامپل وی ډونټ پلی کرکټ یا وی ډو ناٹ پلی کرکټ. صحیح ده. ډونټ اگزلری مین ورب ورپسې آبجیکٹ. اوکې نمبر 3 مین دے ډونټ پلی کرکټ. دے ډونټ پلی کرکټ اټس مین دوی کرکټ نه کوي.
اوکې اوس راځو هغه سنټنس چې په کوم کې به کم پروناون سره به اس یا ایس اډ کېدلو د هغه سنټنسز دي هغه پروناونز دي هغه سبجیکټ یو هغه دغه دی هی شي اټ یا سنګولر نیم دلته کې به اس یا ایس لګېدو هغه ټایم چې کله به پازیټیو سټرکچر وو اوس دا نیګیټیو سټرکچر دی په دې کې چې کله ته ډز ناٹ ولګئ یا ډز ناٹ ولګئ یا ډزنټ ولګئ ډزنټ یا ډز ناٹ ولګئ په دې سره به د ایس یا ای ایس ختم شي د مین ورب فرست فارم سره او د ډو سره به جمع شي نو دا به ډز شي نو هلته نه به ختم شي دا ایس بدلته کې د ګوز نه لاړ شي دا بدلته کې راشي ډز ناٹ ته لکه اوس سنټنس دی هی ډز ناٹ گو ټو سکول داسې به نه وایې چې هی ډز ناٹ گوز ټو کالج بیا به هم ګوز ویم هلته کې هم ډز وي نو هغه کیسه میسه بیا دوباره ورانه کې صحیح ده نو ته به داسې کې چې هی ډز ناٹ گو ټو کالج چې کله پازیټیو سټرکچر وي هی ګوز ټو کالج چې کله نیګیټیو هی ډز ناٹ گو ټو کالج اوکې شي واشز د کلاتس شي واشز د کلاتس دلته کې پازیټیو د چې کله نیګیټیو سټرکچر دی نو شي ډز ناٹ واش د کلاتس اوکې نیکسټ نمبر نیکسټ چې کوم دی موږ سره دی he plays cricket he does not play cricket he does not play cricket okay دلته کې اس یا ای اس موږ سره اوس چې کوم دی انټرګیټیو سټرکچر دی دا د سټرکچر دی چې په دې کې کوم سوال یا وي مطلب آیا زه کرکټ وکم آیا زه سکول ته لاړ شم آیا زه بازار ته لاړ شم دې کې چې کوم اردو کې چې موږ کیا وایو که نه کیا مې کام کرو کیا وغیره وغیره صحیح ده په پښتو کې خو موږ آیا ویلی شو په انګلیش کې ډو او ډز راځي صحیح ده نو په پلنې سټرکچر چې کوم دی د دې چې کوم دی پلنې چې کوم دی موږ سره اګزیلري دی دویم چې کوم دی موږ سره سبجیکټ دی دریم چې کوم دی موږ سره مین ورب دی څلورم چې کوم دی موږ سره آبجیکټ دی صحیح ده اوکې په دې کې چې کوم دی موږ سره سبجیکټ یو پروناون دی مطلب سبجیکټ په ځای چې کوم یوز کیږي هغه هماغه سیم دی آی دی وی دی یو دی دی پلس چې کوم دی مین ورب دی فرست فارم اف ورب دی بیا آبجیکټ دی خو د سبجیکټ نه مخکې به ته اګزیلري ورب لګوي مطلب ډز یا ډو به لګوي ځکه دا سوال یا فکري دی سوال یا جملې دی په دې کې به ته ډز یا ډو به سټارټ کې لګوي اوکې په دې کې موږ سره نور سبجیکټ پروناون دی هغه کې چې موږ سره دی هی دی شي دی اټ دی او سنګولر نیم دی مطلب دلته کې علی راغلی دی سنګولر نیم تاسو هم اډ کولی شئ چې کوم نیم غواړئ خو چې سنګولر وي بالکل تاسو کولی شئ هغې نه پس چې کوم دی مین ورب دی فرست فارم اف مین ورب دی بیا چې کوم دی آبجیکټ دی سټرکچر بالکل ایزي دی اګزیلري سبجیکټ مین ورب آبجیکټ بالکل څلور پارټس دي لږ مسنی صحیح ده اوکې اگزامپل ګورو پلنې اگزامپل موږ سره دی ډو آی ګو ټو کالج هماغه سمپل سنټنسز دي چې کوم چې په پازیټیو سټرکچر کې وو کوم چې په نیګیټیو سټرکچر اوس چې کوم دا سوالیه سټرکچر دی انټرګیټیو سټرکچر دی په دې کې پلنې چې کوم موږ سره اگزامپل دی هغه دی ډو آی ګو ټو کالج مطلب آیا زه کالج ته لاړ شم ټیک اوکې دویم چې کوم دی موږ سره ډو وی پلی کرکټ do we play cricket okay number 3 چې کوم دی موږ سره دی do you eat a mango do you eat a mango خو دې سره به sign of exclamation خامخا لګوئ صحیح sign of exclamation مطلب سوال یا چې کوم نشان دی دا به تاسو خامخا لګوئ ځکه دا سوال یا جملې دي دې نه بغیر به ګوره دا ایگزام کې مارکس بیا کټ کېږي اوکې موږ سره فورت نمبر چې کوم پروناون دی په کوم فورت نمبر چې کوم موږ سره ایگزامپل دی هغه کې دا دی هی does he go to college دلته کې does he go to college دی دلته کې به does she سره ځي does it سره does ali سره singular name سره does I نشي راتلی does we نشي راتلی does you نشي راتلی does they نشي راتلی does بلال and سدیس نشي راتلی یو خبره یاد ساتئ مخکې چې کوم پروناون تاسو ته مو وی سبجیکټ یو څلور I we they and plural name to هغه سره چې کوم دی ډایرکټ do او باقي دې سره he she it یا singular name سره ډایرکټ does صحیح ده نو دا اگزامپل وشو او په دې کې چې کوم دی پلنې اگزامپل هی ډز هی گو ټو کالج دی اوکې دویم اگزامپل چې کوم دی ډز شي واشز ډز شي واش کلاتس ډز شي واش کلاتس واشز بدلته نه وي ځکه چې واشز به تللی دی ډز سره دلته لګېدلی دی واشز تللی دی ډز سره لګېدلی دی دلته کې ای اس کټ شوی دی دلته کې لګېدلی دی بیا دی ډز هی پلی کرکټ ډز هی play cricket it's mean s cut کدا چرته پازیټیو سټرکچر کې نو وی چې he plays cricket که نیگیټیو وی he does not play cricket نیگیټیو کې هم s کټ کیږي او په انټراګیټیو کې مطلب په سوال کې هم s کټ کیږي یا اس کټ کیږي هغه چر سره لګي ډو سره لګي ډو بس کیږي ډس کیږي
نو په دې کې څلورم سټرکچر هم شته، هغه هم ایزي دی، هغه ډېر خلک وایي خو ډېر نه، هغه داسې دی پلنی چې کوم دی اکزلري دی، بیا چې کوم دی سبجیکټ دی، بیا چې کوم دی ناټ دی، بیا چې کوم دی مین ورب فرست فارم اف مین ورب دی، بیا چې کوم دی پلس آبجیکټ دی. صحیح ده. نو دا چې کوم دی نن زمونږ کلاس و د پریزنټ سمپل ټینس په باره کې و. نیکسټ کلاس به زمونږ وي پریزنټ کنټینیوس ټینس انشاءالله. تاسو بس دا ویډیو غونډه وګورئ، دې نه زده کړه وکړئ، نیکسټ کلاس دپاره ویټینګ کوئ. تھینک یو فار واچینګ.